السلام علیکم عزتمنو. د اویس د قتل تر اوسه پورې څه پته ونه لګېدله. د کلي مشران وایي چې دا دویمه هفته ده تر اوسه پورې د اویس د قاتلانو څه پته ونه لګېدله. موږ د انتظامیې نه ډېر خفه یو ځکه چې تر اوسه پورې انتظامیه د دې په اړه باندې څه منډه ترله ونه وهله. مینوالو زموږ دا ویډیو د ساعت تر اخره پورې وګورئ چې د مشرانو نور څه خبرې کړي دي. په دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زموږ عمده چینل د سایه سبسکرایب کړئ، خوا کې سایه د ټلې نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، د اویس د کلي مشرانو دا اتفاق وکړو، وایي چې تر اوسه پورې زموږ د اویس ماشوم قاتل گرفتار نه کړی شو. یعنې موږ غواړو چې زر ته زر دې د اویس قاتل گرفتار کړی شي. دا دویمه هفته ده تر اوسه پورې څه پته یې ونه لګېدله. اویس د مشران وایي چې دا د بختور شاه زوی و، دا زموږ د دې ټول کلي بچی و، ځکه چې دا سبق ته په دقه نیت باندې وتی و چې زه به د ځان نه ډاکټر سازوم او د ټول قوم خدمت به کوم، خو چا خدمت ته پرېنښودلو. او موږ ته اوس په کار ده چې بې وفایي ورسره ونه کړو او څنګ په څنګ ورسره ودرېږو. تر اوسه پورې اویس د کلي مشران د اویس پسې خفه دي. یو داسې کولو د مشر او د کشر قدر به یې کولو. الله تعالی دې وکړي چې زر ته زر دې د قاتلان گرفتار کړي شي. مینوالو، موږ ته ډېر خلک وایي چې تاسو د اویس په باره کې ډېرې ویډیوګانې سازي کړې، خو تر اوسه پورې د هغوی قاتل گرفتار نه شو. موږ په دقه هره باندې ویډیوګانې سازوو چې انشاءالله د هغوی قاتلانو ته د زر دې محکمات انتظامیه دې لاس ور واچوي او زر ته زر د دې په هره باندې تفتیشونه شروع کړي چې زر ته زر دې د اویس قاتلان گرفتار کړي شي. زموږ نور څه مقصد نه دی. منو زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي.